السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجي صاحب څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ ټیک ټاک یې؟ صحت هم ښه دی؟ جمی ریبل فارمینګ کمپنی پاکستان په ټوله ایشیا کې واحد دغه یو غټه کمپنی ده چې یوه پیره ورسره کاروبار شروع کوي هم مربر یې ورسره کوي. ډېر خلک دا خبره کوي چې خرګوش او په 1,46,000 روپۍ جوړه. نو بھائی دا د خرګوش ریټ نه دی، دا د اګریمنټ دی. حاجي صاحب په تاسو باندې خرګوش نه در خرڅوي، هغه په تاسو باندې اګریمنټ در خرڅوي. او یوه پیره یوه جوړه خرګوش ته والی ګران یې ترې واخلی، خو دې ته هم سوچ وکړئ چې یو پیره به یې ترې اخلی، ټول عمر دپاره درته هغه لیکل درکوي، اګریمنټ درسره کوي چې ستاسو مال لایف ټایم دپاره به زما وي، چې د دې څومره نسل راځي، دا څومره نسل کشي کوي، د دې څومره بچي راځي، دا به زما وي او ماله به یې راوړی. دغې ته هم سوچ وکئ. او حاجي صاحب شکر دی، دا زما هغه وړوکی غونته سیټ اپ دی، ستا د نظر لاندې راولمه. دا زما سره هغه خرګوشه ده چې ړمبي ما د 3 میاشتې مخکې چې دی نو ستا نه یوه جوړه نوزیلینډ وایټ او یوه جوړه انګوره 3 میاشتې مخکې دا راوړي وو. دی زما سره یوه پیره لنګه شوې ده، 8 بچي راوړي دي، 8 واړه غټ شوي دا دي، پټې دي اوس په ویډیو کې راولمه. په دویم کلچ کې بیا لږه خطا شوه، لنګه شوه، یو بچی یې راوړه او هغه ترې هم مړ شو، اکسپایر شو. او دا په دریم ځل باندې لنګه شوې ده، 3 بچي راوړي دي، دا دي ډېر ښایسته ښکلي سترګې غړولي دي. او انشاءالله په 4م ځل باندې دا پریګنټ ده. دا بیا چې دی نو په رمضان پیکج کې 2 جوړې ما راغوښتې وې، تا رالیږلې وې. دا یوه د بیګا لنګه شوې ده، 8 بچي راوړي دي. او دا یوه هغه بله ده، دا لنګه شوې وه، 12 بچي راوړي، نو زما د ناپوهۍ د وجې هغه 15 ترې مړه دي، 7 بچي ژوندي دي، ښه برابر دي. دا دي ګرځي ځای په ځای په دې ځمکه باندې دي، دا دي او هغه دي او دا دي الحمدلله. دا کچ کچ دا ناستې دی په ځای، دا 7 بچي دي او بس دا لوی شوي دي، اوس برابر دي. او بیا پسې پریګنټ ده، دا په دې هفته کې 7 ورځې کې بیا د لنګانه ده. دا هغه انګوره ده، نو تر اوسه خو دغه اوس پریګنټ ته که خیرې کراس شوې ده او 10-17 ورځې یو ته لنګانه ته. او دا هغه پټې دي، ړمبي ځل هغه حاجي صاحب وګوره، دا چې دی نو درېدا ناست دي په دې کیج کې دي، او یو دا 3 دي، او دا نور مې دا لیکته راکوز کړي دي، دغه دي، هغه ده، او یو دا دی، یو هغه دی، دا دی، دا 8 دي ټول چې دی دا دي. بس 2 میاشتې بعد دا د دیو 2 میاشتې او 10 ورځې وشوې، او چې 2 میاشتې نورې کېږي نو انشاءالله چې دا د بریډ قابلان دي. نو د خرګوشانو انتهایی ښکلی کاروبار دی، زبردست کاروبار دی. خو په اګریمنټ کې دننه که یو سړی وایي چې د اګریمنټ نه بار به زه خرګوشان ساتم او زه به لاړ شم په میله کې په 2-3 زره روپۍ جوړه واخلم او ساتم به یې، نو هغه چوټکه تاوان دی. ښه شی دی، ګران یې واخلئ، خو د جمی ریبټ کمپنۍ سره اګریمنټ وکئ، په هغې کې واخلئ، په هغې کې ساتئ، نو انتهایی منافع بخش کاروبار دی، ښایسته کاروبار د دې نه بل بالکل نشته دی، اسان کاروبار دی. ما دا د 2-3 جوړو نه شروع کړې ده، الحمدلله. دا زما پام چې دی نو میاشت وروستو په دې کې نه ځایږي، دې له به زه بیا د ځای غم کوم، بل ځای به له ځای ګورم، جوړوم به، هغې ته به بیا دا شپ کوم. خواري پکې نشته، هر یو کار چې کوي نو په هغې کې ډېره غټه خواري. دا د یو لږ کم انویسټمنټ نه شروع کول دي، او منافع یې دومره ده چې منافع ډېره زیاته ده. بس لږ 3-4-5 میاشتې ورته انتظار کول دي، او بیا چې دی نو د هغې نه وروستو ستا هغه دوکانداري، ستا کاروبار سټارټ شو، بیا چې دی نو کوه ځان له ټول عمر یې کوه. د کور کاروبار دی، چېرته پسې ګرځېدل نشته، چاته مینت نشته، نور څه نشته. خپل مال ډېروه، محنت ورسره لږ ډېر کوه. او حاجي صاحب خو تاسو ته وایي چې که تاسو 10 جوړې راوړئ او که 1000 جوړې راوړئ، د هغه د غاړې دا خبره نشته چې تاسو مال مه راوړئ.
د دې نه نوره یو ښایسته او ښکلې خبره نه وي. او حاجي صاحب د الله پاک ژوندی لري، الله دې ورله زندګي ورکړي. دا د مخلوق دپاره الله پاک د رزق یو ذریعه ګرځولې ده. ځکه سوچ وکړمه نو دنیا خلک دی چې د لاسه نن هغه ډېر ښکلی په اسانۍ باندې هغه رزق په کور باندې پیدا کوي، الله ورله ډېره ښکلې منافع ورکوي. نو بس دوکې او دغه ډېر خلک دی چې دوکې کوي او خدای خبر چې دوی به الله ته څه جواب ورکوي او الله ته مري به دوی نه. نو چې هغه ستاسو سره دومره په صفا لاره باندې روان دی او چلیږي او چې څه هغه وایي د هغې نه اخوا دېخوا نو تاسو ولې چې دی نو د هغه سره دولمبري کوئ، ولې د هغه سره چې دی نو دوکې کوئ. اخر د هغه په دې باندې هېڅ هم نه، خو په دولمبرۍ باندې یو سړی مالدارېږي نه. هېڅوک ما د دروغو د دولمبرۍ د ګنکپۍ مالدار لا د اوسه پورې نه دي لیدلي. یو ځان خرابول دي، خپل آخرت خرابول دي. نو مهرباني وکئ، کاروبار ورسره وکئ. هر سړي له پکار ده چې ورسره وکړي د جمیل بیډ کمپنۍ سره او په سیده لار ورسره رواني او په سچه ورسره رواني، دوکې نه. دوکې د الله هم ځان ګناهګار کړي، د مخلوق هم ځان ګناهګار کړي. او کاروبار هم چې دی نو که یو سړی د هغه سره اوس د حاجي صاحب سره دوکه وکړمه، یو میاشت به ورسره وکړم، دوه به ورسره وکړم، په درېیمه به هغه خامخا په ما باندې پوه شي، کاروبار لاړ زما ختم شو. نو چېرته داسې مه کوئ. او بس زما دا وړوکی غونته سیټ اپ دی حاجي صاحب او ستا نظر لاندې مې راوستو. अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांच है. आप जिधर के भी रहने वाले हैं ना, आप मुझे अपना शहर का नाम बताएं नीचे कमेंट में, तो मैं ब्रांच का नंबर देता हूँ, आप वहाँ जाकर मेरे ब्रांच का विज़िट कर सकते हैं. जिस तरह आपको जगह जगह टेलर मोबिलिंग यूफोन जोंग वगैरह के टावर नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह पाकिस्तान के हर कोने कोने में हमारे फार्म बने हुए, जाके वहाँ हम दे सकते हैं. लेकिन बेहतर ये है कि 0300-294-94-94 मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और शहर का नाम भेजिए, तो आपको सारी मालूमात भेज दूँगा. और इधर कमेंट में भी आप अपने शहर का नाम लिखें. कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका फार्म किधर है. हमारा मेन फार्म जो है वो कलंदराबाद ज़िला बड़ाबाद में है, जहाँ मैं खुद बैठा हूँ.